السلام علیکم زه یم انیس خان او نن د جون 14 تاریخ کال د 2024 د بجټ حواله سره سنور تازه ترین اطلاعات دي نو ما چې تاسو سره شیر کوم یو خدا دی چې کله نه پاکستان جوړ شوی نو د بجټ کې یو ناشنا کار وشو دا 78 کال کې ناشنا کار دسه دی چې ټول عمر به وفاق صوبو لفند ورکړي په دې بجټ کې په اول ځل باندې وفاق صوبو ته وایي چې تاسو مونږ لفند راکې نو یو طرف ته وایي چې معیشت مو ډېر ښه روان کړی بل طرف ته د صوبو نه ترقیاتي بجټ کمی او وایي دا موږ واپس راکې بل پکې یو خبر دی چې د صحت او تعلیم زمونږ پرایورټي څه دي څومره ول اهمیت ورکو نو په تعلیم باندې د فی کس 136 روپۍ خرچه ده او په صحت باندې 92 روپۍ نو په 92 روپۍ تاسو ماته په کمنټ کې به ولیکئ چې 100 پیناډال به کیږي یا 100 ډیسپرین به کیږي نور اپریشنونه او انټي بایوټکس خو پرېږده نو دا زموږ د حکومت ترجیحات دي بل طرف ته یو خاص بجټ اپ زرګونو کې دي خو د عوامو د صحت او د تعلیم لپاره پیسې نشته بل پکې یو خبره ده محمد زیشان آوان دی یو ریپورټر دی هغه دا ویلي دي چې د سپریم کورټ خرچه ده 7 ارب 44 کروڑ او آئینی عدالت خرچه ده 6 ارب روپے مخکې یو عدالتو نو دغه 5 ارب روپے خرچه وا د پیری له 7 ارب 44 کروڑ د سپریم کورټ ده او 6 ارب د آئینی عدالت شو خو هغه پکې یو بل وی چې د آئینی عدالت خپل بلډینګ نشته خو د بلډینګ د مینټیننس لپاره هم 1 ارب 24 کروڑ روپے بجاری شي نو دا صورتحال دی غوږ ورته کېده بل یو خبر دی او دا دی چې په بزنس کلاس په جازونو باندې کې 50 کې خو چې مزدور کار زی خو په اکانومی کې ناسي بزنس کلاس کې سوق زی بزنس کلاس کې دغه اشرافی ازي نو په بزنس کلاس ټیکس ختم کو او په اکانومی کلاس کې زما استاد مرینه به دا هر صوباسي او کم چې مالدار سړی پکې ګرځي داغه باندې ټیکس کم کو ډیوټي په ختمه کړه بل یو عجیبه کار دا دی چې بینظیر انکم سپورټ فند کې په 17% اضافه وکړه او هغه اوس شو 838 ارب روپے په لکونو ښځې په دې فند باندې دي نو ته سوچو که په 838 ارب کو چېرې په 10 کروڑ روپے باندې یو فیکټري لګول شروع شي نو دې باندې به څومره فیکټریانې ولګي او پای کې به څومره په زرګونو لکونو خلک په روزګار شي خو زمونږ معیشت په پروډکشن باندې نه دی په خیر ښېګړه په زکات باندې مو دغه کړي زه اکثر تاسو ته هم د بنگلادیش په ټیکسټایل انډسټري کې 50 لاک ښځې انډسټري کې کار کوي او پاکستان کې مو 55 لاک خلک د بېنظیر په خیرات ساتلې دي نو اکثر د سعودي عرب او دوبۍ کې خیرات والونی ولی شي نو هغه باندې چې 99% وګوري پاکستانیان نو چې دلته مونږ په خیرات ورکړ التبه مغوی دا خیرات غواړي نو کومونګه دا 838 ارب باندې انډسټری ولګو په سونو انډسټریانې په لګي په زرګونو لکونو خلک پکې په روزګار کیږي او باعزت روزګار وي خو دغه زموږ ترجیحات کې نه دي بل یو خبر دی او دا دی چې د مسلم لیگ نون یو ام پی ای دی علي اصغر ګورمانی نومې دی هغه یو هاوسنګ سکینډل کې عدالت اشتهاري کو 9 ارب روپے د خلکو په پلاټونو په فراډ کې والی او د ملک نه تښتېدلې نیب ملتان د خلاف اوس کارروایي کوي او هغه تښتېدلې دي اخیری خبر دا دی چې مونږ وایو پاکستان زری ملک دی نو پکار د چې کسان له بیا سہولتونه ورکو خو کسان په دې دریو کالو کې مونږ مکمل تباہ کو نه ورته غنمو ریټ ملاو شو نه ورته د هیڅ ریټ ملاو نشو نو د کسان صدر اتحاد صدر دی دا غي رپورټ مې کتو چې په انډیا کې څه سہولت دی او پاکستان کې څه دی په انډیا کې یوریا سره چې دا هغه په 884 روپے ده او پاکستان کې په 4.5 ده डी ए पी سره په پاکستان کې په 11,000 بوجه ده او په هندستان کې په 4,000 ده نو مونږ اکثر مقابله د هندستان سره کو خو د مقابله د هندستان سره په معیشت کې پکار ده چې دا غوي معیشت جی ډی پی څنګه دی زمونږ څه دی هغه خلکو ته ثمرات ورکوي مونږ څه کو په انډیا پنجاب کې 90%
کورونو ته بجلی فری شوه نو دغه کې مقابله وکړي صرف په جنگ جګړه کې مقابله ضروري نه ده د عوامو حالت بدلولو کې مقابله وکړي انډسټري ولګوي سہولتونه ورکړي نو ورځ تر ورځه موږ تباهۍ ته روان یو او مقابله او خرچې خپلې نه کمو دا مو بدقسمتي ده الله دې رحم وکړي سو پورې چې دا ملک په آئین عمل نه شوی او آئین په خپل اوریجنل شکل کې بحال شوی نی د قانون پاسداری نی شوی عدلیه آزاد شوی نی الیکشن کمیشن آزاد شوی نی مداخلت په سیاست کې بند شوی نی د پاکستان اس مستقبل نشته الله دې رحم وکړي ډیر ګل گلزار ملک دی خو د بندو کمرو د نااهلو حکمرانانو د لاسه عوام ډیر پریشان دي ویډیو کوم خوښه شو کمنټ کې لایک کې شیر کې او خصوص کې په خصوص کې څه ګناه نشته